وأصحابه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد فقد قال عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. حدیث د دې ستشریح ستاسو په وړاندې هغه په تېره جمعه باندې هغه ذکر شوي وو چې د حدیث کې نبي علیه السلام ما ورته دا په دنیا کې د حقیقي راحت طریقه راښایي. ځکه په دنیا کې خو خلکو ډېر اسباب هغه راجمع کړل، مال و دولت یې راجمع کړو، دا راحت چې څومره اسباب دي، که هغه د کور په لحاظ سره وي، که هغه د سورلۍ په لحاظ سره وي، که هغه د جامې په لحاظ سره وي، که هغه د خوراک په لحاظ سره وي، د اسباب دا راحت چې څومره اسباب دي دنیا کې خلکو هغه اسباب اختیار کړل، لیکن راحت هغوی ته حاصل نه شو. ځکه اسباب د راحت استعمالول دا جدا خبره ده او راحت نصیب کېدل دا بیا جدا خبره ده. نو نبی علیه السلام ما ورته هغه د راحت حقیقي طریقه راښایي چې راحت په دنیا کې هغه څنګه حاصلې. د دغه حدیث کې تاسو ته تشریح هغه څه بیان شوي وه چې نبی علیه السلام فرمایي: انظروا الی من هو اسفل منکم. د راحت طریقه دا ده چې تاسو په دنیاوي معاملاتو کې هغه چا ته هغه نظر وکړئ، وګورئ الی من هو اسفل منکم، څوک چې ستاسو نه کمزوری وي دنیاوي لحاظ. ولا تنظروا الی من هو فوقکم، او تاسو هغه کس ته مه ګورئ کوم کس چې ستاسو نه په دنیاوي لحاظ سره هغه اوچت. ذلك أجدر ألا تصدروا نعمة الله عليكم. دا ډیره لایق خبره ده چې تاسو د الله پاک د نعمت نه شکر ونه کوئ. نو په دې کې ما ورته د نبي علیه السلام نسخه راښایي چې په دنیاوي لحاظ سره هغه خلکو ته ګوره چې هغه ستا نه په دنیاوي لحاظ سره کمزوری دي. او بل حدیث کې نبي علیه السلام طریقه ښایي چې په دیني لحاظ سره هغه خلکو ته ګوره چې کوم ستا نه اوچت. نو چې کله ته په دنیاوي لحاظ سره کمزوري ته ګورې، نو ستا نه تا ته خو به د هغه نه زیات نعمتونه درکړی شوي دي، ته به خپل نعمتونو باندې نظر کې د هغې به شکریا ادا کوې. او کله چې ته په دیني لحاظ سره د خپل ځان نه اوچت خلکو ته ګورې، نو ته به ووایې په زړه کې چې ګوره دغه پلانکې ګز دومره نیکیانې کوي، څه خو چې دی نه هغه ښکته پاتې شوم، څه شوي دي ما لره چې ځان نه نیکۍ نه کړو. او دا صفت د صحابه وو. صحابه چې کله واورېدل چې مخکینو قومونه عمره نه هغه په سلونو کلونو دومره عبادتونه به یې کول، نو د صحابو په زړه کې خواهش او ارمان پیدا شو، د الله رسول هغه زموږ نه وړاندې شوی، موږ به څه کوو داسې عبادت؟ زموږ خو اوسطن عمر 80 کاله دی، موږ به څنګه هغوی د رسول په سلونو کلونو عمر. بیا الله پاک د دې لپاره لیدل قدر هغه راولي. خو سیرلي په څه کې وه؟ په دیني کارونو کې وه چې چېرته به یې څوک ولیدو یا به یې د چا باره کې واورېدل پلانکې د کس داسې نیک دی، د هغوی په زړه کې به خواهش پیدا شو چې دغه نیکي موږ ته ولیدل. صحابو کې دغه طریقه موجود. او که دنیوي خواهشاتو کې یو سړی د ځان نه اوچت ته ګوري، نو دی به یو خواهش وکړي، بل خواهش وکړي، بل به پوره کړي. د دې خواهشاتو دا مسله چې دی نو هغه ګول دایرې په شکل دی چې ته یو خواهش پوره کړې، بل خواهش پوره کړې، دا به داسې چور دی، داسې به چور دی، خو دا خواهشات به دې پوره نه شي. کله چې په دایره کې څنګه یو سړی منزل ته نه رسېږي، خو چور دی، دقه رنګې به ته چور دی، منزل مقصود ته به چېرته چې دی هغه ونه رسېږي. داسې به لیدلي په دنیا کې یو سړی بېروزګار وي، د ده غټ خواهش دا وي چې ما ته څه روزګار میلاو شو، اګر که لږه تنخوا ولیدي. څومره بېروزګار ټول د هغوی څخه ده. بیا چې کوم خلک په روزګار دي د هغوی نه تپوس وکړه، د هغوی به دا خواهش چې زموږ تنخوا لږه ده، دا لږه زیاته شي، ګوره د پلانکي کس تنخوا زما نه زیات. اول خواهش دا وي چې روزګار میلاو شي، دویم خواهش بیا دا وي چې کله روزګار میلاو شوی تنخوا کومه ده چې دا زیاته شي.
چې کله دا تنخواه زیاته شي بیا خواهش دا وي چې ښه زیاته شوې زما نه وایي ډېر خلک داسې کوي دا نور هم زیاته چې دی په یو ځای کې کار کوي که د ده بلکل تنخواه زیاته شي د ده نه زیاته تنخواه د چا نه وي بیا یې خواهش دا وي چې زه د دې کمپنۍ مالک جوړ شم زه چې دی نه هغه مالک شوی ګوره هغه ته دومره ګټه میلاوېږي ما ته لږه میلاوېږي زه مالک شم که هغه خواهش پوره شي که دی مالک شي یا دی و چې زما په کارخانې شي بیا خواهش وي چې درې شوې بیا خواهش وي چې څلور شوې راله 29 میلیونه قسمې درته کړي انسان د ده دا خواهشات مثال د هغې ګول دایرې دی چې دی چور مې په دې کې خو دا خواهشات چېرته هغه نه پوره کېږي متنبي شاعر ویلی دی مفهوم یې داسې دی دنیا کې یو انسان داسې نشته چې هغه دا اواز ولګوي زما ټول خواهشات پوره شي داسې هېڅوک نشته دی بلکې چې کله یو خواهش پوره کېږي بل خواهش هغه راوچتېږي چې بل پوره کېږي بل هغه راوچتېږي هېڅوک دا دعوه نشي کولی چې زما ټول خواهشات پوره شي کامیاب خلک هغه دی چې هغه به د حدیث باندې عمل چې په دنیا کې د ځان د کمزوري کسته ګوري دنیاوي لحاظ نبي علیه السلام د خپل صحابه هم دقه تربیت کړی ګوره اصحاب الصفه دي دا هغه صحابه دي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي او یا صحابه ما داسې لیدلی دی چې هغوی ته د تن جامې دوه کپړې نه دي نصیب شوي یا خو به د هغوی صرف لنګ و له پاسه بدن به هغه داسې ښکاره و یا به یو څادر و مرۍ ته به یو ورواچو تر د زنګونانو پورې چې عورت یې نه ښکارېږي ما د هغوی جامه داسې نه ده لیدلې دا هغه ملنګان صحابه و چې د نبي علیه السلام په در کې د جومات په خوا کې به جومات کې یو چوکوټره وه هلته به پراته وو او یا صحابه یا کم زیات نبي علیه السلام به راغی یو حدیث به ارشاد وفرمایو هغوی به واورېدو هغه حدیث به یاد کړو نبي علیه السلام پسې به یو کس راغی تپوس به یې کوو دغه صحابه به راجمع شول هغې ته به یې غوږ کېښودو ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي په ما به د ولږې دومره حالت راغلل چې زه به د ولږې د لاسه بېهوش خلک به راجمع شول چې په ده باندې میرګي دوره راغلې ده او د میرګي د دورې علاج په هغه وخت کې دا ښودلی شو چې د ده به د سټ باندې هغه پونډه کېښودلی شو زور کولی شي زما به د سټ باندې به خلکو زورونه کول وایي والله ملجوع نه په ما باندې ولګوه نه والله قسم به الله نه په ما باندې چې دی نه هغه څه بېهوشي راغلې وه نه به په ما باندې هغه د میرګو دوره وه په ما به دغه ساړوبې دغسې چې زه چې به راتاو شوم دا صرف د دې وجې نه و چې زه وکړم د ولږې د لاسه به زه راتاو شوم خلکو به ویې دا د میرګي دوره ده هلته دا د میرګو دوره نه وه دومره حالات وو د هغوی دغه صحابه چې د نبي علیه السلام سره به د اصحاب الصفه دا اولنۍ مدرسه په دې کې هغه ناست دي شپه ورځ پېرئ دغه صحابه دا کولی شو چې د دنیا مال دولت هغه یې حاصل کړی وی دا کولی شو چې بهر ته وتلی وی ځان له تجارت کولی ځان له دنیا هغه حاصله کړی وی دا یې کولی شوه لیکن د هغې باوجود د نبي علیه السلام په در باندې پراته وی هغه ولږه تنده هغه برداشت کوي چې د ولږې د وجې نه په هغوی باندې ساړوبې راځي هغه ولږه هغه تنده هغه برداشت کوي په تن باندې جامې نشته هغه برداشت کوي د دې لپاره چې زه دین هغه زده کړم علم هغه زده کړم د دنیا هغه ارزو د هغوی نه وه هغه خبره نه وه چې زه د بل نه په دنیا کې هغه مخکې شم پلانکې زما نه په دنیا کې مخکې شو زه د هغه نه مخکې شم زه ځان له اعلی هغه لباس هغه جوړ کړم اعلی مکان جوړ کړم اعلی سورنۍ هغه وګورم دغه خواهشات د هغوی نه وو بلکې یو خواهش دغه وجه ده چې د ابوهريره رضی الله تعالی عنه نه سره پاس زره احادیث راغلي یاد مو ورته رایاد دا په دغه ولږه تنده کې هغو دغه احادیث هغه یاد کړي ما ورته ته هغه راسولی دی نبي علیه السلام د خپل صحابو دغه تربیت کړی دغه ابوهريره رضی الله تعالی عنه فرمایي یو ورځ ډېر زیات وږی شو بهر ته ووتلو چې تر خوراک څه میلاو شي چې ومې کتل شیخین موجود حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه
حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا دوانو ولاړ دي چې دا د امت هغه خلک دی چې یو اولنی خلیفه دی بل دویم خلیفه دی د یو درجه په نبی علیہ السلام په اول نمبر دا د بل درجه په دویم نمبر باندې دا دا هغه خلک دی په دنیا کې دا جنت زیره دي دا اورول شوی دی هغه خلک ولاړ دی ومې کلیدل هغه شیخین ولاړ دی هغه په دې لاره کې خپلې خاصي راځي باندې تاسو کو حضرات سوچ د تاسو راوتلی ماسپخې ډېر ټیم دی سره غرمه ده تاسو بهر څه کوئ ګرمۍ موسم دی هغه تپوس کوي قسم په الله مونږ بل څه نه یو راویستلي مونږ ولږې راویستلي په مونږ باندې ولږه ډېره زیاته غالب راغلې ده مونږ بهر ته راووتلو چې د خوراک څه میلاو شي یا څه مزدوري میلاو شي ځان د خوراک څه وګورو د هغه ولږې د وجې نه هغه راوتلي یو ولږې راوتلي دا خو شیخین دي دا خو د صحابه دی بهر ته راوتلي دي بهر ګرځي راګرځي په دې کې چې وایي ګورو د الله رسول بهر ته راووتلی د الله رسول د دواړو جهانو سردار د الله پاک محبوب ترین انسان د الله پاک د هغې انسان سره هغه مینه کړې ده هغه انسان ته هغه بشارتونه راغلي دي هغه انسان هغه ته دغه ویلی شوي دي که ستا خوښه وي د احد دا غر به د سرو زرو شي نبی علیه السلام فرمایي نه زما خوښه دا ده چې یوه ورځ زه وږی یم یوه ورځ موړ یم چې کله وږی یم زه صبر چې دی نه هغه کوم چې کله موړ شم زه شکر چې دی نه هغه وباسم زما دا خوښه ده زما دا نه ده خوښه چې د احد دا غر زما لپاره د سرو زرو شي چې ګورو د دواړو جهانو سردار تپوس کوي د صحابو نه څه له راوتلي یې هغه ورته مونږ د ولږې د وجې راوتلي نبي علیه السلام ورته زه هم ډېر زیات وږی شوی زه هم لږې بهر ته راوویستلم هغه ولږه په ما غالب راغلې ده بهر ته راووتلم د خوراک څه میلاو شي دا معمولي خلک نه دی هغه خلک د ولږې د وجې نه د کور نه بهر راووتل که د خوراک څه میلاو شي د دې غوښتلی د دنیا مال و دولت انبارونه به یې لګولې نه دنیا کې زمون مقصد دغه مال و دولت نه دی دا خو یو عارضي څیز دی دنیوي ژوند پې تېر کا مقصد ستا بل دی نبي علیه السلام ورته فرمایي راځئ زما یو صحابي دی یو ملګری دی د هغه خواله لاړ شو هلته به څه وکړو کله چې د هغې صحابي خواله لاړم د کجورو باغ دی ښایسته سوری دی ښایسته چبوتره ده کله چې لاړل هغه صحابي کور نشته هغه صحابي کور نشته دی د هغه صحابي زنانه کور کې وه هغه خو هم صحابیه وه که نه هغې ته چې پته ولګېده د الله رسول او شیخین ابو هریره رضی الله تعالی عنه تشریف راوړ هغه صحابي تللی و یو چینې د یخې اوبه یې راوړې هغې زنانه نبی علیه السلام صحابه کرام هغه کېنول هغې ته پته ولګېده ولږه بې غالبه ده لاړه په منډه منډه باندې د هغې کجورو د باغ نه یو غونچک هغه راوشکو په هغې غونچک کې حدیث کې راځي پخې خرمې پکې وې شنې خرمې پکې وې نیم پخته خرمې پکې وې څو قسمه خرمې پکې وې نبي علیه السلام ورته فرمایي دا پخې خرمې ولله راوشکو هغې د الله رسوله غونچک مې دې لپاره راوشکو چې د چا به یو قسم خرمه زړه ته کېږي د چا به بل قسم خرمه نو ما هغه غونچک راوشکو تاسو دا چې دی نو هغه خورئ زه یو بیزه ذبحه کوم ستاسو دپاره نبي علیه السلام ورته فرمایي خیال کوه داسې بیزه ذبحه نه کړې چې هغه بیزه پی والئ هغه بیزه بچو والئ وچه بیزه هغه ذبحه کړه هغې بیزه ذبحه کړه هغه صحابي هم راغی نبي علیه السلام او صحابه په دغه وخت کې خوراک چې کله وکړو خرمې وخوړې هغه یخې اوبه صحابي راوړې هغه وڅکلی شوې غوښه هغه وخوړله خو نبی علیه السلام په دغه وخت کې یو ارشاد وکړ چې ګوره زما صحابو تاسو خو ډېر اوچت مقام دی خو تاسو له زه یو تربیت درکو تاسو ته ډېر عمده خوراک میلاو شو خرمه دا عمده خوراک دی غوښه دا عمده خوراک دی یخې اوبه دا یو لوی نعمت دی نبی علیه السلام فرمایي یخې او خوږې اوبه دا ما ته ډېرې خوښې دي او د دې په باره کې به آخرت کې الله پاک تپوس کوي د یخو او د خوږو اوبو
دا خو تاسو ته نصیب شي. نبی علیه السلام یو تربیت کوي په دغه وخت کې، ما او تا ته سبق راکوي. نبی علیه السلام فرمایي په دغه وخت کې ولتسألن یومئذ عن النعیم، ولتسألن او ستاسو نه به تپوس وکړی شي یومئذ په هغه ورځ د قیامت باندې عن النعیم د دې نعمتونو په باره. دا نعمتونه چې ستاسو مخې ته دا غوښې، دغه خرمې، دغه یخې اوبه پرتې دي، د دې په باره کې به ستاسو نه تپوس کولی کېږي. اوس که سوچ وکړي هغه یخې اوبه، هغه خرمې او هغه غوښې هغوی ته کله نصیب کېدې؟ کله کله به ورته نصیب شوې. نن خو د هغې اوبو داسې په رواني ده، په هر کور کې یخې اوبه، په هر کور کې هغه غوښې هغه موجود دی. چېرته موږ شکریا ادا کوو؟ چېرته زموږ ذهن ته دا خبره راغلې ده ولتسألن یومئذ عن النعیم، د دې نعمتونو په باره کې به تپوس کولی. نبی علیه السلام ذهنیت دغې طرف ته راغی چې دا خو دنیوي ساز و سامان دی، د دنیا خوراکونه دي، د دې په باره کې به الله پاک تپوس کوي. اصل څیز د آخرت دی، خپل طرف ته خپل ذهنیت هغه وجود وکړي. داسې نه شي په دې کې تاسو هغه بلکل محو شي. یو صحابي لګیا دی خپله جومپړه خیمه هغه سیرکې برابروي. هغه وخت به څه خیمه او جومپړه وه، خټو ګټو او له پاسه د کجورو هغه پاڼې به پرې پرتې وي. مسجد نبوي چې اول جوړ شو د کجورو د خرمو د ونې هغه پاڼې پرې پرتې وي، هغه به راسسېدو. یو صحابي لګیا دی خپله جومپړه صحیح کوي. نبی علیه السلام په هغې طرف باندې تېرېږي. نبی علیه السلام ورته داسې نه وایي چې به صحیح کوه. نبی علیه السلام چې وکتل دی د دې دنیوي سازو سامان کې لګیا دی، د ده ذهن آخرت طرف ته راوړه. داسې نه شي په دې کې د ده زړه چې دی نه هغه ولګي. دا خو د دنیا یو ضرورت دی، نو منع یې نه کوم چې د ده ذهنیت آخرت طرف ته واوړي او هغې طرف ته یې هغه ذهنیت. نبی علیه السلام ورته فرمایي مرګ د دې د زیات په تادۍ سره راتلونکی دی. کله چې ته خپله جومپړه جوړې، کېدای شي د دې نه مخکې تا ته مرګ راشي، یا ته دا جوړ کړې، دغه خیمه تیاره کړې او دا به لا خرابه شي، نه تا ته به مرګ هغه راغلی. نو مرګ د دې نه سر راتلونکی دی. نبی علیه السلام ګوره د دنیا یو کور جوړېږي، په هغه وخت کې نبی علیه السلام هغه ته مرګ یاد چې مرګ چېرته هېر نه کړي. د آخرت تیارې هغه چېرته هغه هېر نه کړي. ذهن ته یو سوال راځي، داسې نه موږ دا کیسې واورو، دا واقعات د صحابه واورو، د دې د وجې نه موږ ناامیده شو چې وګوره خو صحابه وو، هغوی نه جامې وې، نه خوراک و، نه چې دی هغه صرف عورت پټ دی له پاسه، جسم چې دی هغه ښکاره دی د اصحاب صفو. خوراک دغه حالت دی، د کورونو دغه حالت دی. نن خو هغه حالت هغه نشته. نن خو ډېره فراخي ده، نو یو سړی د دې نه ناامیده کېږي چې موږ خو بل طرف ته هغه روان. نه، دغې واقعاتو مقصد دا دی چې نبی علیه السلام ما او تا ته تعلیم راکړی دی. ما او تا ته تعلیم راکړی دی چې د دنیا محبت په زړه کې مه کښېنه او د دنیا اسباب اختیار کړه، منې نه ده فرمایي، خو محبت یې زړه ته مه غورځوه. د دغې چې د دنیا محبت په زړه کې نه وي، د آخرت محبت په زړه کې وي، د دې اعلی مثال صحابه دي، د دې اعلی معیار صحابه دي، د دې اعلی مثل هغه صحابه دي. ادنا نه ادنا درجاتو کو جوړېدلی شي، د ادنا نه ادنا هغه درجه هغه اختیار کا، د اعلی نه اعلی لباس اختیار کا، د اعلی نه اعلی خوراک استعمال کا، د اعلی نه اعلی سورني استعمال کا، د اعلی نه اعلی هغه کور استعمال کا، لیکن د دې محبت زړه ته هغه مه کوزوه. که زړه ته د دې محبت کوز کو، د دنیا د ژوند دا کښتۍ بس دا چې دی نه هغه ډوبه شي. دغه محبت زړه ته هغه مه کوزوه. او د دغې نوم هغه قناعت هم دی چې الله پاک تا ته څه درکړی دی، په هغې باندې ته قناعت وکړه. صبر وکړې، قناعت ویلی شي دې ته چې تا ته څه درکړی شوي دی، ته په هغې باندې هغه صبر کوې. حضرت مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله په دې کې هغه یو خبره کوي چې دغه صحابي منع نه شو د دې کور جوړول، نو نبی علیه السلام ورته یو تنبیه وکړه چې مرګ د دې نه زیات سر راروان دی. تانوي صاحب فرمایي چې د کور جوړول په دې کې تانوي صاحب څلور خبرې کوي. د کور جوړول یا د دنیا څومره کارونه دي، په دې کې څلور خبرې راغلي.
اولا خو په کور کې کړې ده او بله بهر خبره کې راځي اولا چې کله یو سړی کور جوړوي دی به یا دا کور د رهایش دپاره جوړوي یا به د اسایش دپاره جوړوي یا به د آرایش دپاره جوړوي یا به د نمایش دپاره جوړوي څلور خبرې اولنی کور جوړېږي د رهایش د اوسېدو دپاره صرف رهایش مطلب دا دی چې دی به د کور کې سر پټ کړي مطلب دی به کې د غرمو نه د باران د دې نه هغه محفوظ وي دی به کې صرف اوسېدی شي نور که پکې دته ارام یو که دی چې دی به کې اوسېدی شي دا رهایش دی نو دا درجه جایز ده یو سړی کور جوړوي د اسایش دپاره چې دته پکې آرام میلاو شي څه کور جوړو د خټو ګټو کور دی ساده چت دی د خاورو کېدی شي دا راوڅڅي په دې کې څه تکلیف به ووي دا د اوسېدو لپاره یو اسایش دی هلکه زه ځان له چې دی نه هغه ښه مضبوط کور جوړ کړم خلنډرې کور جوړ کړم چې نه راساسي نه غرمه بې څه اثر کوي په دې کې ارامدې وي تعالی سے فرمایي رهایش جایز دی اسایش چې آرام پکې تا ته میلاو شي داسې کور جوړول جایز دی بل دی یو آرایش یو اسایش دا هغه کور دی چې د دې ته ښایستهوالی ورکوي رنګ روغن چې دې کور ته ته داخل شي ستا زړه خوشحاله شي یو سړی وایي ټیک ته په کور کې زه اوسېږم ما ته پکې راحت هم دی خو چې زه دې کور ته داخل شم ما زړه نه خوشحالېږي به که ته داسې کارونه وکړې به دې کور کې شي ستا زړه خوشحاله شي د دې حده پورې هم جایز دی لاندې صاحب فرمایي د هر څه رنګونه ورکړي هر قسمه هغه ښایستهوالی ورکړي ستا زړه خوشحاله شي په دې کور کې تعلیم صاحب فرمایي دا هم جایز دی یو درجه ناجایز ده هغه نمایش دی دا نمایش ناجایز دی چې ته داسې کور جوړې چې بهر خلک ما ته ووایي چې وګوره پلان کې داسې کور جوړ کړی زه په خلک هغه وسوځم زه په خلکو کې هغه اوچت ښکاره شم زه په خلکو کې هغه مالداره ښکاره شم دا نمایش بیا ناجایز دی نو درې درجې د کور جایز دی څلورمه درجه د کور ناجایز دی دا به هر څه دا درې درجې چې وي یو څیز د استعمال یو څیز د راحت یو څیز د زړه خوشحالولو دا درې درجې جایز دي چې نورو ته هغه بیا د ښودنې لپاره شته بیا ناجایز شي نو دغه درجه اختیار صحابه هغه که په اعلی درجه باندې صرف رهایش ودا اعلی درجه که ته اعلی درجه نشي استعمالولی دا کمتر درجه په هغه استعمال کوي د نمایش خو مه راوله د هغې ادنا درجې نه هغه هم مه غورځېږه دغه ادنا درجه خو هغه اختیار کړه دنیا کې هغه اوسېدل دنیا سازو سامان اختیارول دا جایز خو د دنیا دغه محبت زړه ته غورځول دا ناجایز د قناعت درجې نه هغه خو غوښتل دا ناجایز دی چې دا د الله پاک کوم نعمتونه درکړی دی د هغې نعمتونو نه ته واوړې او ته ناشکري شروع که بل څوک وینې او خپل نعمتونه د نه هېر شي د هغه نعمتونو ته هغه ور فکر کې او وایي چې ګوره الله پاک ته دغه نعمتونه ورکړي ما دې هغه نه دي مارکېټ ته ته قناعت اختیارې تا ته الله پاک کوم نعمتونه درکړي په هغې باندې ستا صبر دی خو د دې سره سره ستا په زړه کې یو خواهش دا نعمتونه زما دا شته دا الله پاک په دې باندې ما ته ډېر نعمتونه راکړي شکر وباسي خو ما ته یو تکلیف دی هغه تکلیف ختم شي الله پاک نو دعاګانې کې د دې لپاره مزید نعمتونه دې غواړي بس ته شکر وباسي مزید نعمتونه غواړي دا هم جایز دي الله پاک ورکړي چې دا بل نعمت ته ګوري او د الله پاک ناشکري کې نو دغه څه هغه ناجایز دی دغه حدیث مطلب دا دی انظروا الى من هو اسفل منكم خپل ځان ته کمزوري ته ګوري ولا تنظروا الى من هو فوقكم خپل ځان ته اوچت هغه مه ګورئ ولا ذلك اجدر الا تصدروا نعمه الله عليكم دا ډیره لایق خبره ده چې تاسو الله پاک د نعمت نشکري وکړئ په دنیاوي سازو سامان کې د خپل ځان ته کمزوري ده او په دیني لحاظ سره د خپل ځان نه اعلی ته کتل په دې سره مسله د سکون اصل ذریعه هغه د الله پاک